أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوموهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة عراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 21 آیات نمبر 167-168 دو آیاتونه نو هغه ویل کېږي. دینه مخکې نو هغه تیر شولو چې الله رب العزت نو هغه فرمایلو چې کله دوی د فلما عتوا عما نهوا عنهم د کم کارونه چې دوی منع کړی شوي ولو او د هغې کار نه دوی منع نه شول نو د دوی د دغې نه منع کولو په وجه باندې مونږ د دوی نه شادوګان جوړ کړلو. نو اوس الله رب العزت وایي د دغې نافرمانۍ یو بله سزا دوی ته به دا میلاویږي. وإذ تأذن ربک یاد که هغه وخت چې کم وخت کې ستا رب اعلان وکړلو یاد که هغه وخت چې په کم وخت باندې ستا رب هغه قسم وخوړلو ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوموهم سوء العذاب چې الله به په دوی باندې مسلط کړي هغه کسان تر د قیامت پورې چې د هغوی به دوی ته د رسوایۍ عذاب رسوي. نو چونکې د یهودو سره الله رب العزت ډېر لوی د کرم او د رحم معامله کړې وه خو دوی چې کله د دغې الله رب العزت د احساناتو بیا هم دغه الله پاک بار بار انعامات او احسانات کولو او د دې د طرفه په هر ځل باندې نو هغه نافرمانی کېدله نو د دغې نافرمانی په وجه الله جل جلاله په دې باندې دا عذاب چې نو هغه مقرر کو. نو یو عذاب الله رب العزت په دې یو آیات کې ذکر کړی آیات نمبر 167 کې ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوموهم سوء العذاب چې الله رب العزت به په دوی باندې تر د قیامت پورې داسې خلق مسلط کړي وي چې دوی به د هغوی محکوم او مقهور وي. دوی به هر وخت چې نو هغه د بل په غلامۍ د بل د انډر چې نو هغه لاندې به چلیږي. او دویم آیات کې الله جل جلاله دویمه سزا ذکر کړې وه وقطعناهم فی الارض امما او الله وایي د دغې په وجه باندې مونږ دوی په ځمکه کې چې نو هغه جدا جدا کړل ډلې ډلې مو چې نو هغه جوړې کړلې. نو دا دوه سزاګانې ولا الله رب العزت ورکړلې. اوس د هغې وخت نه واله نو لاول په دوی باندې حضرت سلیمان علیه السلام الله پاک مسلط کو. بیا د هغوی نه وروستو الله رب العزت په دوی باندې بخت نصر بادشاه چې دی نو هغه مسلط کولو. دا یو مجوسی حرامي سړی و چې د دومره حده پورې وکړل چې حضرت سلیمان علیه السلام چې بیت المقدس کم د سرو د سپینو جوړ کړو نو دوله هغه ټول بیت المقدس هم شهید کړلو او د هغې هغه خښتې چې دی نو هغه هم ویوړې سره او سپین زر چې دی نو هغه یې ویوړل او بېشماره خلک چې دی نو هغه په دوی کې مړه کول سړي واړه بوډاګان ښځې دا ټول چې دی نو هغه یې وکړل. بیا څو ورځې تېرېدلې الله رب العزت وله بیا اقتدار ورکړو بیا چې دی نو هغه دوی نافرماني وکړله دغه چلیدله آن تر دی چې الله رب العزت حضور علیه السلام مبعوث کو. نبی علیه السلام چې کله پیغمبر جوړ شو نو دی بیا ایمان را نه وړلو نو چې بیا یې نافرماني وکړله او ایمان یې دا نه وړلو الله رب العزت په خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه مسلط کړل. دوی د هغه ځای نه وباسل نو دوی د حضور علیه السلام په دور کې فدک او خیبر پورې لاړل. بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې
داغه بیا د جزیره العرب داغې نه هم وباسلو، فدک او خیبر نه وباسل، د شام ته جنانو هغه راله. نو تر د قیامت پورې اوس کو کتلی شي نو په نن سبا دور کې فلسطین سره چې اسرائیل کم آباد دي یا د دوی سره چې نو هغه د هغوی دغه په ظاهره باندې کم ملک چې نو هغه د دوی ښکاري، نو دا ملک او دا هم د بل چې نو هغه د انډر د لاندې دی. دې د چې په حقیقت کې او په جوهر نظر باندې وکتلی شي نو دا صرف او صرف د امریکې، برطانیه او د روس دا یو فوجي چاوني چې دی نو هغه ورته ویلی شي د دې نه ما سوا د دې نور حقیقت نشته. که چېرته نن هم نو هغه دې ملکونو د دوی نه لاس اوچت کړلو نو به دوی کې خپل ذاتي طور باندې هېڅ هم نشته، ځکه دوی د مرګ نه یریږي او کم قوم چې د مرګ نه یریږي نو دا قوم چېرته هم کامیابي نشي موندلی. نو د دوی کې د مرګ چې دی نو هغه انتها ده، ځکه الله رب العزت مخکې ویلي سورت بقره کې تیر شو لتجدنهم احرص علی حیات الدنیا، تو به مومې دوی لره چې دوی د دنیا په ژوند باندې انتهایی حرص کوونکي دي. نو له چا سره چې دنیا د ژوند محبت دی د مرګ نه یریږي، او کم سړی چې د مرګ نه یریږي نو دی نو هغه غالب او کامران نشي کېدی. نو اوس هم چې بظاهر د دوی دا کم بادشاهت موږ ته ښکاري، کم ځای نو هغه ملک راته ښکاري، سټیټ ښکاري، نو دا هم در حقیقت امریکا او برطانیې چې دی نو د هغوی مرهون منت دی. که د هغوی د لاس اوچت کو دوی کې بس هم خپل چې دی نو هغه هېڅ هم حیثیت یې نشته. البته مال ولا الله رب العزت نو هغه ورکړی دی. په مال دوه خبرې د دوی ډېر مشهور دي، یو ضد او یو نو هغه ذهانت. په ذهن په لحاظ سره هم نو هغه د بلا بچی دی، انتهایی نو هغه ذهین دی. ټوله دنیا کې ګوره د دوی نو هغه اشیا به خرڅېږي، هر ځای کې نو هغه دی. په ټوله دنیا کې د دوی سازش ما هم ګوره دا هم یاد ساده. مفتی محمود رحمه الله چې نو هغه فرمایلی وی که چېرته په دریاب کې سمندر کې دوه میان چې نو هغه هم جنګ کوي په دې به شاته د یهودي به نو هغه سازشي، دا دومره سازشي قوم دی. امریکا چې وکتلی شي چې دا د اسرائیل چې د دغه د نصرانیان عیسایانو چې نو هغه د هغوی ملک دی، خو د هغوی هم د دې په پنجه دومره سازش کې دی چې د هغه هم دوی ګیر کړي دي. نو په سازش کې او په ضد کې نو هغه په دوی باندې انتها ده. ذهن چې نو هغه ټوله دنیا چې نو هغه په دغه طریقې سره په لپیټ کې راغستې نه، هر ځای کې د دوی چې نو هغه سازش او د دوی حرامیتوب دی. نو دغه سزا د دوی په دې باندې به تر د قیامت پورې. اوس قیامت کې څنګه نو په آخر دور کې چې کله الله جل جلاله اخرنی خلیفه امام مهدی رحمه الله هغه راولېږي او دغه شانتې بیا په هغه وخت کې نزول عیسی علیه السلام وشي، نو قرب قیامت چې کم لسلې علامتونه دي، نو د حضرت عیسی علیه السلام د وجود نو هغه خوشبویي چې په دې باندې کم ځای پورې لګي نو دوی به مري، دوی به نو هغه به ختمېږي، او کم چې پاتې شي نو دوی به ایمان راوړي، یا به ایمان راوړي یا به د مخې سره د دنیا نو هغه سر وهلی کېږي او دوی به مړه کېږي. نو په هغې وخت کې به هم په دوی باندې دغه عذاب چې نو هغه مسلط وي، ځکه الله رب العزت وی الی یوم القیامت من یصوموهم سوء العذاب، ډېره به نو هغه دا کېږي. نو معلومه ده شوله نافرماني د الله ګوره ډېر خطرناک شیز دی. الله بعضې کره ته انسان له نو هغه مهلت ورکوي، خو ګورې بعضې وخت کې الله پاک په یو ګناه داسې ناراضه شي چې بیا الله پاک چېرته هم نه راضي کېږي. د هغې د وجې نه انسان په یو داسې مصیبت او تکلیف واوړي. اکثر بیا خلک وایي پته نشته چې دا څه چل دی، ازار دی که نظر دی. دا حقه ازار وي، نظر مظر پکې نشته دی، دا حقه ازار وي، بیا هغې ګناه نحوست چې دی نو هغه نه ختمېږي. نو دوی چې کله انتها د ګناه وکړه نو الله په دغه نحوست چې نو دغه ذلت مسلط کو او تر د قیامت پورې نو هغه په مسلط شولو. ان ربک لسریع العقاب، بشک استاد رب چې نظر عذاب ورکون کې دی، و انه لغفور الرحیم، او الله بشک بخون کې او مهربان هم ډیر دی. یعنی که څوک توبه وباسي نو الله ول توبه هم قبلای. دویم آیات کې الله رب العزت آیات نمبر 168 کې دویمه سزا ذکر کړي، وقطعناهم فی الارض امما، او دوی مونږ تقسیم کړل جدا جدا مکړل پزمکه کې چې نو هغه ډلې. نو دې نه به معلومه شوله چې پزمکه کې په یو ځای کې په یو ځای پاتې کېدل دا هم د الله پاک انعام دی او اتفاق دی.
یو ځای باندې چې دی نو هغوی لکه پاکستان شو، انډونیشیا شول او داسې چې نو هغه زمونږ افغانستان دا ملکونه چې دی نو هغه وګورئ نو دا الله پاک د مسلمانانو د اجتماعیت په طور باندې دوی لور کړي دي چې په دوی کې کله مسلمانان چې دی نو هغه مجتمع شول، یو ځای په یوه علاقه باندې ډېر مسلمانان چې دی نو هغه پاتې شول، نو دوی ته دا ملک میلاو شولو. نو اجتماعیت دا د الله رب العزت د لوی انعام دی چې څوک به پوهېږي. تاسو وګورئ هم کله چې دی نو هغه چندرونه وي دوی په یو ځای پاتې کېږي، تره زامن دوی په یو علاقه یو ځای کې راه کېږي، د دوی یو په هغه ځای باندې اثر وسوق په هغه ځای کې د دوی روب او دبدبه. خو چې کله انسان د دغه نه بهر شي د بیا هغه شانتي حیثیت چې دی نو هغه دی. نو اجتماعیت دې کې برکت دی، دې کې د انسان دی. نو الله رب العزت وایي مونږ دویمه سزا دوی له دا ورکړه وقطعناه فی الارض، مونږ دوی په ځمکه کې چې دی نو هغه جدا جدا کړلو، نو څه په یو ځای کې آباد څه بل ځای کې څه بل ځای کې. اوس چې وکتلی شي هغه شانتې سوال بیا راځي نو اوس په دې دور کې خو دوی ټول چې دی نو هغه چېرته راجمع شول؟ اسرائیلو ته راجمع شول، فلسطین سره شام ته چې دی نو هغه راجمع شول. نو شام کې خو اوس دا په دې دور کې دوی تقریبا چې دی نو هغه متفق شوي دي، یو ځای ته راغونډ شولو. ځکه چې نو هغه شام سره اسرائیل چې کوم دغه ملک دی د دوی، نو په دې کې خو اوس د یهود چې دی نو هغه کروړ ته چې دی نو هغه صدپات اوس رسېدل، د دوی زیات چې دی نو هغه مین مرکز خو دغه وګرځېدو. نو حضرات چې دی نو هغه لیکلي دا هم در حقیقت په دې باندې د خدای سزا ده چې دوی اوس په آخره کې یو ځای کېږي. ولې الله رب العزت په قرب قیامت سره چې عیسی علیه السلام را لیږي او عیسی علیه السلام به د دوی قتل کوي، نو چې کله عیسی علیه السلام راځي او د دوی قتل کوي نو تاسو به ویلې اورېدلې به عیسی علیه السلام به د شام علاقه دمشق چې هغې کې راکوزېږي، نو په هلتې به ورته دوی الله پاک په لنډو را جمع کړی دي، نو په دغه ځای کې به دوی ختم کړي. دویم چې دی نو هغه دجال دا به هم د دغې طرف نه راوځي، نو دوی به چې دی نو هغه په دغې دجال په دغه ځای کې چې نو هغه دوی دغه کړی، دوی والا ایرپورټ هم جوړ کړی، جهاز چې دی نو هغه هم جوړ کړی دی. دجال کب کہاں اور کون، نن سبا په دې باندې پابندي نه په دې کتابونو باندې، خو بهرحال چا چېرته پیدا کو ځان له وګورئ. نو دا چې نو هغه وګورئ دغه شان چې نو هغه په دې متعلق باندې 4-5 کتابونه دی، مفتی ابوالبابا صاحب، مولانا محمد عمر احتسام صاحب داسې د دې حضراتو، نو دغه تاسو وګورئ د دې اسرائیل حقیقت چې نو هغه ته معلوم شي. نو دوی چې اوس هم دا کوم سټیټ دغه ځای کې دا جوړ شوي او راجمع شوي دي، دا هم در حقیقت د الله پاک د ګریب چې نو هغه یو ذریعه ده چې په دغه یو ځای دی او په دغه یو ځای نه به دوی هلاک شي. نو ځکه الله وایي وقطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلک. بیا الله وایي بعضې د دوی نه نو هغه نیکان هم دي ومنهم دون ذلک، او ډېر د دې نه د دې نه علاوه دي. اوس دغه صالحون کې څوک دي؟ نو وایي کم چې د حضور علیه السلام په زمانه کې ول، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه، حضرت اسید رضی الله تعالی عنه، دغې حضرات چې کم ایمان راوړو، نو کم مو پکې چې ایمان راوړل دا نیکان او صالحان ولو، دوی ته نو هغه توبه وباسله. ومنهم دون ذلک، او ځینې د دې نه ماسوا دي، اکثر د دې نه چې نو هغه ماسوا دي. وبلوناهم بالحسنات والسیئات، نو هر وخت به دوی د الله په ګریف کې نه، کله الله رب العزت چې نو هغه دوی له څه ورکوي؟ راحت هم ورکوي، مال او دولت چې نو هغه ولم ورکوي. لکه اوس ورسره وګورئ دنیا مال چې نو هغه سره دی، دنیا کاروبارونه کوي، دنیا کې نن سبا چې نو هغه په اصلاح کې چې نو هغه اسرائیل په 3م نمبر باندې دي. نو اوس به دې کې چې نو هغه بعضې وخت کې الله پاک ولا حسنات هم ورکوي، فرواني پې چې نو هغه الله پاک هم کوي. خو سیئات او د دغه سره الله پاک په تکالیف باندې هم نسی لعلهم یرجعون، د پاره د دې چې دوی رجوع وکړي. او چې کله په دې سړي باندې یو بني آدم دا دواړه حالات رالل چې دی نه په انعاماتو باندې د الله طرف ته متوجه شو او نه په تکالیف او مصایب باندې چې نو الله پاک ته متوجه شي، نو ته پوه شې چې اوس د دې انسان الله پاک د ذلت چې نو هغه بیا فیصله کړې ده. الله دې موږ د خپل ذلت او رسوایۍ نه چې نو هغه محفوظ او مانون کړي. وَإِذْ تَأَذَّنَ، او هر کله چې حکم وکړلو ربک استارب، اعلان وکړلو استارب، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ چې خامخا موږ به راولېږو په دې باندې الی یوم القیامت تر د ورځ د قیامت پورې، من هغه څوک یسومهم چې رسوي به دوی ته سوء العذاب سخت عذاب، ان ربک بېشکه ستا رب لسریع العقاب زر عذاب ورکوونکی دی، وانه لغفور رحیم، او بېشکه الله پاک بخونکی او مهربان دی.
وقطعناهم او منگا جدا جدا کړل دوی فی الارض پزمکه کې امما ډلې ډلې منهم ځینې د دوی نه الصالحون نیکان دي ومنهم او ځینې له دوی نه دون ذلک د دې نه علاوه یعنې بدان دي وبلوناهم او منګه وازمیل دوی لره بالحسنات په نعمتونو سره والسیئات او په تکلیفونو لعلهم یرجعون د پاره د دې چې دوی بیرته راوګرځي